الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د قربانی موقع شروع ده. نو د سارو کې بعضې داسې عیبونه دي چې هغه عیب او نقصان په څاروي کې موجود شي، نو د هغې په موجود کېدلو سره په څاروي باندې بیا قرباني نه کیږي، ځکه شریعت دوه قسمه عیبونه بیان کړي دي. یو هغه عیب دی او هغه نقصان دی چې د هغې په موجود کېدلو سره په څاروي باندې بیا قرباني نه کیږي. دویم هغه عیب دی چې هغې موجود کېدلو سره په څاروي کې بیا قرباني کیږي، جایز ده. نو ننني بیان کې هغه عیبونه بیانو چې کومو عیبونو په وجه باندې په څاروي باندې قرباني نه کیږي. اول نمبر دا چې اخکرې د څاروي د جړلې نه ماتې شوي وي، چې کوم ته شریعت مغز ویلی دی. یو ظاهري قوشقله ده، ظاهري قوشقلې په وجه باندې قرباني پې کیږي که هغه ماته شي، خو چې اصل مغز د څاروي د اخکر مات شي نو هغې په وجه باندې بیا څاروی لیونی کیږي ورسره. نو لحاظه که د جړلې نه اخکر مات شوی وي نو په هغه څاروي باندې بیا قرباني نه کیږي. دویم نمبر، څاروی چې کوم دی ړوند وي نو په ړوند څاروي باندې قرباني هم نه کیږي. د ړوندوالي طریقه چې آیا دا به موږ ته څنګه معلومیږي چې دا ړوند دی او که نه، نو د هغې دپاره شریعت طریقه دا ښودلې ده چې څاروي ته به ګیا نږدې ونیسي، نو که نږدې نه یې ولیدل او در روان شو درپسې، نو ورو ورو به جدا کیږي، ورو ورو به جدا کیږي چې څو پورې جدا کیږي او څاروي ته ګیا ښکاره کېدله، نو ړوندوالی او نه ړوندوالی به په دې طریقه باندې معلومیږي. نو لحاظه که څاروی ړوند و په سترګو باندې نو قرباني پې بیا نه کیږي. دغه رنګې یو سترګه باندې ړوند دی په یو نه دی ړوند هم پې نه کیږي. دغه رنګې په خپو باندې ګوډ دی، خو دا ګوډوالی داسې نه دی چې مثال طور باندې معمولي ګوډوالی، نو په معمولي ګوډوالي باندې قرباني په څاروي کیږي، خو چې دومره ګوډوالی په څاروي کې وي چې هغه پې د قربانۍ ځای ته نشي تللی، نو په دې څاروي باندې بیا قرباني کول جایز نه ده. ولې هغه د علالې ځای ته تللی نشي، نو دا عیب دی په دې څاروي کې، لحاظه بیا په ده باندې قرباني نشي کېدلی. او بل دا چې کمزوروالی په څاروي کې وي، دومره کمزوری وي چې انتهای نه وي، نو په کمزوري څاروي باندې قرباني هم نه کیږي، لحاظه بیا په هغې باندې جایز نه ده. دغه رنګې دواړه غوږونه یې کټ شوي وي، نو دواړو غوږونو کټ کېدلو سره هم په څاروي باندې قرباني نه کیږي. یا مثال دوه حصې موجودې دي، یو حصه کټ ده، نو قرباني پې بیا کیږي. که دوه حصې غوږ کټ دی او یو حصه موجوده وه بیا هم پې قرباني نه کیږي په څاروي باندې. دغه رنګې څاروی دی غوا ده، د هغې څلور تینه دي، څلورو تینو کې درې صحیح دي یو وچ دی، نو هم قرباني پې کیږي. که چېرته درې تینو کې دوه وچو او دوه صحیح نو بیا هم پې قرباني نه کیږي. دغه رنګ چیلی ده، چیلی کې یو تی وچ دی یو صحیح دی، نو قرباني پې نه کیږي، ځکه دا فایده کټ شوله، نو لحاظه چې پیدا کټ شوله نو په دغه بزه باندې بیا قرباني نه کیږي. دغه رنګې څاروی دی او هغه مریض دی، بیمار دی، مثال دانې پې دومره راختې دي چې هغه په بدن باندې بې انتها ډېرې دي، نو په دې څاروي باندې بیا قرباني نه کیږي. که چېرته چې معمولي دانې وي هغې باندې کیږي، خو دا دانې دومره زیاتې وي چې ټول بدن یې ولګیر کړی وي، نو په دغه څاروي باندې قرباني بیا نه کیږي. دغه رنګې هغه څاروی چې هغه ګندګي خوري، پاک خوراک په ځای باندې ګندګي نه ډېرې خوري، نو لحاظه د هغې دپاره شریعت بیا دا طریقه هم ښودلې ده چې ویل او په کور کې وتړه، یو څو ورځې ورته پاک خوراک ور واچوه چې هغې سره دننه ګندګیانې چې کومې خوړلي دي هغه پاکې شي، نو بیا پې کېږي په څاروي باندې. که چېرته ګندګیانې خوري او پاک خوراک نه خوري نو په هغه څاروي باندې بیا قرباني نه کېږي. نو لحاظه دغه رنګې هر هغه عیب چې د هغې په وجه باندې څاروي ښایستوالی ختمیږي او یا پکې فایده ختمیږي څاروي کې، نو په هغه څاروي باندې قرباني بیا نه ده جایزه. لحاظه ځکه څاروی هغې کې فایده او دغه رنګې ښایستوالی د څاروي دا دواړه ضروري دي. که چېرته دې دواړو کې یو مثال طور باندې غوږونه ترې دواړه کټ شو نو ښایستوالی د څاروي ختم شو، نو په دغه څاروي باندې بیا قرباني نه کېږي، ځکه عیب پکې پیدا شو.
یا مثال فایده و د څاروي او هغه فایده د څاروي نه ختمه شوله، مثال 2 تینه دي 4 تینه د غوا، هغه 4 کې 3 وچ شو یو پاتې دی، نو هم په دې څاروي نه کېږي. که چېرته 3 صحیح دي او یو کار نه کوي نو بیا پې جایز د لحاظه دې عیبونو ته کتل پکار دي چې کوم څاروي کې دا عیبونه موجود وي نو په هغه عیبونو په موجود کېدلو په وجه باندې په څاروي باندې قرباني بیا نه کېږي. نو انشاءالله آینده به هغه عیبونه بیانو چې هغه عیبونو په وجه باندې په څاروي باندې قرباني کېږي، جایز ده انشاءالله هغه به بیا سبب بیان کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.